السلام علیکم مینوالو دا ویډیو تاسو لږ وګورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. شوي وه او د قرآن آیتونه چې دي د مذاق په طور باندې ویلي وو د هغې نه دي چې د توبه ویستله د الله په حضور کې د الله نه هم چې د معافي وغوښته او د ټولو مسلمانانو وروڼو نه هم معافي وغوښته، ځکه چې قرآن زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره دی او په دې سره د ډېرو مسلمانانو دل ازاري به شوي وه. نو د هغوی سره دا هم د هغوی دپاره چې دی یو خوشخبري ده یا د هغوی دپاره چې دی د خیر خبر دی چې د هغوی سره دومره زر چې دی احساس وشو د خپلې غلطۍ د خپلې کمزورۍ ورسره احساس وشو. الله دې زموږ د ټولو مسلمانانو وروڼو سره دغه رنګ د خپلو غلطو احساس پیدا کړي. اصل وجه دا چې زموږ سره احساس نشته، چې احساس پیدا شي نو بیا د ګناه نه منع کېدل چې دی آسان دي. دغه ورور چې دی کم مانو باندې چې مشهور دی د هغه سره د خپلې غلطۍ احساس وشو او هغه چې دی خپلې غلطي چې دی معافي وغوښتله. الله جل شانه دې د هغې دغه معافي چې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او د ټولو مسلمانانو سره دی الله دغه احساس چې دی هغه پیدا کړي. دومره به ویمه چې دغه ورور چې کوم مانو دی چې ده ته هم چې دی مبارکبادي ورکوم چې تا سره الله تعالی د احساس پیدا کړو د خپلې غلطۍ او بیا چې کله یو مسلمان ورور د یو غلطۍ نه د یو ګناه نه توبه وباسي د هغې نه د الله نه معافي وغواړي نو الله جل شانه په دې باندې ډېر زیات چې دی خوشحالېږي. ځکه حدیث مبارک راځي چې کله یو ګناهګار بنده د الله نه یو باغي بنده هغه د خپلو ګناهونو نه توبه وباسي د ګناه الله تعالی د کرامن کاتبین نه د بدن اجزاو نه په کوم ځای باندې ټول نه هېره کړي. دویم دا چې داسې یو باغي بنده چې د الله نافرماني هغه د الله سره روغه کول وغواړي توبه وباسي د الله طرف ته راځي نو الله جل شانه دومره خوشحالي چې په اسمانونو کې یو جشن منه لګا داسې زموږ په معاشره کې د چا واده خادي یو جشن یې که نه دغه رنګ یو جشن چې دی هغه منوي فرښتې د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه او فرښتې چې دی مبارکبادي ورکوم. نو عرض دا دی چې زموږ د دغه ورور سره داسې څه ذاتي یا داسې څه دشمني نه وه خو دومره وه چې دغه ورور نه غلطي شوې وه او موږ چې دی د هغې د تلافۍ دپاره چې دی ویډیو کړي چې دا تا غلطي شوې ده الله دې ستا سره احساس پیدا کړي او الحمدلله د هغه سره د هغه غلطۍ احساس چې دی وشو. موږ ټول ګناهګار یو، د 14مې صدۍ مسلمانان یو، د 14مې صدۍ به څه مسلمان او چې دی څه ایمانونه به الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. ځکه شیطان هر ټیم کې لګیا دی د انسان او د مسلمان نه چې دی د ایمان اخیستو کوشش کوي. نو عزتمندو مسلمانانو موږ به دا کوشش کوو چې موږ د شیطان د حملو نه د ځان د بچ کېدو کوشش کوو، د شیطان د دغه حملو نه ځان بچ کوو او د الله جل شانه د حکمونو د ماتولو چې دی د هغې نه ځان بچ کوو. بل دا چې دا شاعر الله دي، دا پولې دي، حدود دي، دا به نه کراس کوو. دغه ورور ته چې دی زموږ د طرف نه دا پیغام دی چې الله دې ستا دا توبه قبوله کړي، الله دې ستا خوشحالۍ نصیب کړي او دومره ده چې داسې پروګراماتو کې داسې مجلسونو کې چې دی لږ د احتیاط نه کار واخلي. دغه ورور ته هم او ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوو چې په داسې مجلسونو کې چې د خندا یا داسې یو مجلس لګېدلی دی موږ دا وچېره موږ پسې څوک وخاندي نو د هغې مقصد دا نه چې موږ د اسلام د دین چې دی هغه بې حرمتي وکړو، د شاعر الله چې دی هغه بې حرمتي زموږ نه وشي. الله دې داسې د دې څیزونو نه دی الله جل شانه موږ او تاسو محفوظ وساتي او دغه کوم ورور چې کومه توبه ایستلې الله تعالی دې دغه توبه چې دی قبوله کړي. الله تعالی دې موږ له ټولو د صحیح توبې چې دی هغه توفیق راکړي. الله جل شانه قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، تاسو رښتونې توبة نصوحه چې دی وباسئ. الله جل شانه دې موږ ټولو ته د ګناهونو نه د دغه رښتونې توبې توبة نصوح چې دی هغه توفیق را نصیب کړي. عزتمندو مسلمانانو وروڼو دغه ورور د دې مخکینی ویډیو د مخکینی پروګرام د وجې نه د ډېرو مسلمانانو وروڼو چې دي دل ازاري شوي ده نو د ټولو خدمت کې عاجزانه درخواست دی چې دا ویډیو ډېرې زیاته چې دی هغه شیر کې وسره چې ټولو مسلمانان چې دی هغه د دغه نه خبر شي چې دغه کوم مسلمان ورور توبه ایستلی چې دغه ټول مسلمان خلک چې او د مسلمان ورور توبه ایستل چې بیا د فرد هغوی چې دی کم په هغوی باندې غلط بدګماني وه چې هغه بدګماني هم لرې شي او د دغه ورور چې دی حوصله افزایي هم وشي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د ګناهونو نه فرمانونو محفوظ وساتي.